یعنی خپل نسبت او خپل برادری خپل قبیله دا سړي ته خوږی اصل دی ماندل دی شموزه دی علیزه دی بوټخیل دی بیماری دی ستاندار دی ګوري دی دا وختي چې ما کله خپل تعارف کولو نو ما پکې ذیلی سانګیم وي نو دې ته سجره وایي دا علم الانساب چې دی زموږ پیغمبر علیه السلام موږ ته تاکید کړی دی چې تاسو د علم الانساب په باره کې معلومات حاصلوئ تاسو خپل نسب نامه یا خپل دغه چې دی جینیالوجیکل کم آرډر دی د دې نه ځان خبروئ د هغې پیدې وي اگر چې هغوی کم آیات د قرآن پیش کو نو د تقوا معیار چې دی هغه زموږ په دین کې هغه د عزت معیار چې دی نو هغه تقوا ده هغه قبیلوي یا کم دغه دی نو هغه نه دی ځکه چې کله حجت الوداع کې پیغمبر علیه السلام خبره هغوی فرمایله نو هغوی وی چې سپین ته په تور باندې او عربي ته په عجمي باندې هیڅ فضیلت نشته نو دا زموږ په دین کې دا دغه نشته دا څنګه چې دوی وایي چې دا موږ د یو بل د پهچان لپاره یو لکه اوس پرس کا زما کمه ذیلي څانګه ده نو که هغه په چارسده کې اوسي که په لورلای کې اوسي که په تالاش کې اوسي نو د دې سره هغه تړون نور هم سیوا شي او د یو دا د انسان فطرت دی چې دی د خپل وای د خپل یینې نه بوی خیږي د خپل یینې نه بوی خیږي مطلب دا د پښتو یو ډېر مشهور متل دی یعنی خپل نسبت او خپل برادری خپل قبیله دا سړي ته خوږی نو مونږ انشاءالله په دغه حواله باندې کار پیل کړی دی مونږ به یو کتاب چاپ کوو مونږ به د تاریخ چې کم د پښتنو تاریخ دی یا د وسطی ایشیا یا د بر صغیر چې کم کلاسیکی کتابونه دي د هغې نه به استفاده کوو او کم زمینی حقایق دي ځمکني حقایق دي د هغې نه به دغه اخلو او کم چې بیا زمونږ کلتوري نښې نښانې دي عثمان خیل زیاتر په کوچی قوم دی دی زیاتر په مایګریشن کې نو داسې لکه څنګه چې دوی تعارف وکړو څوک په چارسده کې آباد دي څوک پنجاب ته آباد شو او دا د دنیا قانون دی دا د دنیا قانون دی چې اربنایزیشن کیږي رورل ایریا بدلیږي اربن ته یعنی بانډۍ بدلیږي کلو ته کلی بدلیږي خاریو ته نو چونکې زمونږ کمه جغرافیه چې دا نو مونږ زیاتر په غرونو کې آباد خلک یو نو مونږ به خامخا خاریو ته تګ کوو د تعلیم دپاره د روزګار دپاره د شهري سهولتونو دپاره نو د دغې وجې نه بیا مونږ ته لکه د آیډنټیټي کرایسس راځي مونږ ته د شناخت مسله راځي مونږ ته د شناخت مسله دا راځي چې پرس کا نن یو سړي ته دا معلومات نشته چې زه په پښتنو کې زه په کومه قبیله کې یم بیا که پرس کا قبیلې نوم ورته معلوم شي خو بیا ورته سیکشن نه معلوم بیا ورته سب سیکشن نه معلوم نو د هغه راتلونکي نسل ته به د دې څنګه پته لګي د پښتنو غټې څلور قبیلې دي یو سړبند دی په سړبند کې د یوسفزي ترکلانی ګیګیاني محمدزي غوریاخیل وغیره دا خلک پکې راځي بیا په دې پسې بیا غورغشت دی چې هغه ګدون جدون وغیره دغه خلک دی بیا په دې پسې بیټن دی چې هغه بیټني دي وزیرستان والا دغه خلک دی په دې پسې بیا کرلانډ بابا دی نو مونږ عثمان خیل د کرلانډ بابا الواد یو د کرلانډ زوی برهان دی د برهان زوی بیا یو ککی دی یو کودی دی نو په ککی کې بیا اورکزی دی شیتل دی منګل دی او وغیره دي او د کودی په زامنو کې بیا څلور زامن دي عثمان عرف افریدی لقمان عرف خټک عثمان خیل زدران یا جدران چې هغه په افغانستان کې دي نو مونږ په عثمان خیل کې بیا دغه غټې 12 قبیلې دي او د هغه 12 قبیلو کې چې دی نو بیا اصل دی ماندل دی شموزه دی علیزه دی بوټخیل دی بیماری دی ستاندار دی ګوري دی متکی دی او ټاکور دی سینوزي دی پیزغی دی دا 12 عثمان خیل پلان دی او په هغې کې بیا په سوونو سجرې دي زما سره په خپله باندې یو نیم سر سجرې ما راغونډې کړي دي
او په دې کې زما سره ډیر زیات تعاون دا رنګ د مولوي صاحب مولانا حضرت جمال صاحب زما سره په دې کې ډیر تعاون کړی دی هغه ډیر یو تاریخي سړی دی سمه خزانه ده ماشاءالله نورم زه ډیر ګرځېدلی ما نو د تاریخ په حواله چې کومه خبره کېږي د سجرو طارق عثمان زمونږ یو کس دی لیکوال دی هغه د ماندېش دی خو نن نه دی راغلی په سجرو په تاریخ باندې هغه 2 کتابونه روان کړي دي په تاریخ باندې ځان لا او په سجرو باندې ځان لا په هغې باندې کار روان دی بله خبره زمونږ د شیخ عطا بابا د مزار دا نو په تیر دور کې چې کله د امیر حیدر خان خوطي چې کوم وزیر اعلی و نو هغه په خپله یوسفزیانو د ملک احمد بابا مزار هغه جوړ کړی دی او ډېر ښکلی کار یې کړی او ډېر زبردسته کار یې کړی ملک احمد بابا هم زمونږ اتلو مشر و خو د هغه سره خوا ده چې د ملک احمد بابا سره په دې علاقه باندې د انګریز خلاف کم جنګونه شوي دي یا په خپل منځ کې کم جنګونه د پښتنو د رزاقو وغیرو سره شوي دي نو شیخ عطاالله بابا ډا بابا او ملک احمد بابا دغه مشترکه کړي دي او د هغه مزار هم په دغه ګلینکل سوډیرۍ په لندن کې دی او د ملک احمد بابا هم دغه دی نو مونږ دا درخواست کوو مونږ باول خان علي صاحب ته دا درخواست وکړو چې هغه زمونږ دا مطالبه د ټول قوم دا د موجوده وزیر اعلی نه ویسي او دا مزار دی په سرکاري توګه جوړ شي